السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قدرمن و محترم اوریدونکو یو ځل بیا ستاسو ورور کفیل احمد حقانی د پروګرام سیرت مصطفی قدم به قدم سره ستاسو په درون خدمت کې حاضر دی. قدرمنو اوریدونکو تیر پروګرام کې مونږ د هغه مصائب او تکلیفونو تذکره کړې وه کوم به چې د مکې مشرکانو نبی علیه السلام او صحابه کرامو ته رسول. په دغه تکالیفو او مشقتونو سره نبی علیه السلام د خپل مقصد نه د خپل دعوت نه ونخته، بلکې نبی علیه السلام او صحابه کرام به نور هم په خپل مقصد باندې کلکېدل او مضبوطېدل. د مکې مشرکانو د اندازه وشوله چې په دې تکلیفونو سره مونږ نبی علیه السلام او صحابه د خپل مقصد نه نشو اړولی، چې څومره تکلیفونه ورکو هغه عمره په خپل مقصد کې کلکېږي. قریش په خپلو کې راجمع شو، مشوره وکړله د عتبه ابن ربیعه انتخاب یې وکړو. قریشو په جمع سره عتبه ابن ربیعه د نبی علیه السلام خواته راولېږه. دا عتبه ابن ربیعه په سحر، په کهانت کې او په اشعارو کې ډیر زیات مشهور او ډیر زیات ماهر و. د رسول الله مبارک خواته راغی او ورته وی چې اے محمده، ته د ذات په اعتبار سره هم ډیر زیات شریفې، د حسب د نسب او د خاندان په اعتبار سره هم ډیر زیات شریف او ډیر زیات معززې. خو د افسوس خبره دا ده چې تا په خپل قوم کې ډیره زیاته تفرقه اچولې ده. ته زمونږ بوتانو پسې بد رد وی، زمونږ پلارانو ته بېوقوف وی. ستا مقصد سره ته خپل مقصد مونږ ته بیان که. که ستا مقصد مال او دولت وي، چې څومره مال او دولت تی پکاري مونږ به درکو، دومره مال او دولت به درکو چې ستا نه په دې ټول عربو کې به زیات مالدار انسان نی. او که ستا مقصود حکومت او سلطنت وي، نو موږ به تا خپل حاکم او خپل سردار جوړ کو. او که واده دې مقصد وي، نو په عربو کې چې د ټول اعلی قبیله ده، اعلی خاندان دی، په اعلی خاندان کې په یو حسین او جمیله زنانه باندې ګوته کېده، موږ به ستا هغې سره واده وکړو. او که دا ټول څیزونه دې پکاري، نو دا ټول څیزونه موږ درکو، خو زمونږ بوتانو پسې بد رد ویل پرېږده، بد رد ورپسې مه وایه. نبی علیه السلام ورته وفرمیل ستا خبره پوره شوله؟ هغه او رسول الله مبارک ورته وفرمیل چې اوس زه څه یم هغې ته غوږ کېږده. ما ته نه ستاسو مال او دولت پکار دی او نه حکومت او سلطنت او سرداری پکار ده. زه الله پاک ستاسو طرف ته پیغمبر را لېږلی، په ما باندې یو کتاب نازل کړی دی او ما ته الله پاک حکم کړی دی چې تاسو ته د ثواب زیر درکم او تاسو د الله پاک د عذاب نه ویروم. زه بشیر او نذیر یم او به طور خیرخواهۍ تاسو ته زه یو پیغام را رسومه، دا پیغام قبول کې، په دې کې ستاسو د دنیا او د آخرت کامیابی ده. او که تاسو زما خبره نه منئ، نو زه به تر هغه وخته پورې صبر کوم چې الله رب العزت زما او د ستاسو په مابین کې فیصله وکړي. او بیا نبی علیه السلام د سورت حامیم السجده یو څو آیاتونه تلاوت کړل. نبی علیه السلام چې کله دې آیاتونو مبارکو ته راورسېده، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ای زما حبیبه، که دا امت ستا د پیغام خپلولو نه اعراض وکړي، نو ته ورته ووایه چې زه تاسو
د هغه عذاب نه یانوم چې کم په قوم عاد او په قوم ثمود راغلی و. دې آیات ته چې نبی علیه السلام راورسېده نو عتبه د نبی علیه السلام په خوله باندې لاس کېښودو او ورته وویل چې داسې مه وایه. ویې ویلې چې داسې مه وایه، عتبه وویل چېرته په ما باندې د الله پاک عذاب نازل نشي. بیا چې نبی علیه السلام کله د سجدې آیت ته ورسېد، سجدې وفرمایله او د سجدې کول نه وروسته یې عتبه ته وویلې چې ما تا ته خپل جواب درکړه. عتبه د هغه ځای نه راپاڅېده او چې چا لېږلی و د قریشو جماعت ته راغی او ورته یې وویلې چې ای د قریشو جماعته، زه تاسو ته یو مشوره در کومه، زما په رایې او زما په مشوره باندې عمل وکړئ. دا محمد په خپل حالت باندې پرېږدی، چیل چاړ ورسره مه کوئ. که دی په عربو باندې غالب شو نو دا ستاسو رور دی، هم ستاسو کامیابي ده، هم ستاسو اعزاز دی. او که نو عرب په ده باندې غالب شو نو ښه په اسانه به تاسو خلاص شئ. قریشو چې د عتبه دا خبره واورېده نو ورته وویلې چې داسې معلومیږي چې محمد علیه السلام په تا باندې جادو وکړو. عتبه ورته وویل چې زما چې کومه رایه وه هغه ما تاسو ته پیش کړه، اوس که تاسو پې عمل کوئ او که نه کوئ هغه ستاسو کار دی. چې کله د عتبه په ذریعې سره دا کوشش د قریشو د مکې ناکام شو نو هغوی یو بله لاره اختیار کړه. نبی علیه السلام د خپل تر په پرورش کې پاتې شوی ابو طالب صاحب، د ابو طالب صاحب بیا ډېر تعظیم کو، ډېر قدر به کو. د قریشو یو جماعت چې په هغې کې عتبه و، شیبه و، اسود و، ولید و، ابو جهل و، بعضې نورو سردارانو هغوی راجمع شو او د یو وفد په شکل کې د ابو طالب صاحب خوا ته رالل او شکایت یې ورته وکړو چې ستاسو دا وراره زمونږه بوتانو پسې بد رد وی، ده ته وایي چې قلار شي. ابو طالب صاحب دې وفد سره خبرې اترې وکړې، ورته وویې که دې ستاسو بوتانو پسې بد رد وی نو تاسو هم څه کم نه یې، ده ته او د ده صحابو ته تکلیفونه او مشقتونه رسوئ. دا وفد په دغه ورځ باندې واپس لاړه، دوباره بیا راغی. ابو طالب صاحب کور ته رالل، نبی علیه السلام په دغه وخت کې نو. ابو طالب صاحب پسې سوال جواب وکړو، نبی علیه السلام یې راوغوښتو چې د قریشو دا سرداران تا سره یو څو خبرې کوي. ابو طالب صاحب ناست دی، نبی علیه السلام تشریف فرما دی، د قریشو سرداران ناست دي. د قریشو سردارانو هم هغه خبرې د نبی علیه السلام مخې ته کېښودې کوم چې عتبه ایښودې وي. زمونږه بوتانو پسې بد رد ویل پرېږده، که مال دې پکاري، که دولت دې پکاري، سرداري دې پکاري، مونږه ټول هر څه درکولو ته تیار وو. او دیم ورته ووي که په تا باندې پیریان وي نو مونږ سره ښکلې ښکلې حکیمان شته، ماهر حکیمان شته، مونږ به ستا علاج هم وکړو. نبی علیه السلام دا خبرې واورېدې، د قرآن مجید څه آیاتونه تلاوت کړل او بیا وفرمایل چې د الله په ذات مې قسمي زه الله پاک تاسو ته پیغمبر را لېږلی ما د الله پاک حکمونه تاسو ته را رسولي دي. که تاسو زما دا تعلیمات قبول کړل نو ستاسو دپاره د دنیا او آخرت کامیابي ده، او که انکار هم وکړو او په انکار باندې پاتې شولې نو زه به د الله پاک د حکم انتظار کوم چې هغه ماته څه حکم را لېږي. د مکې مشرکانو دا خبرې واورېدې او نبی علیه السلام ته وویلې که ته واقعتاً د الله رسول یې نو د مکې مکرمې نه دا غرونه لرې که، او چې کوم ریګستانونه دي دا سرسبز و شاداب که. زمونږه پلاران او نیکونه جمدي که، که ټول نشي جمدي کولی قصی ابن کلاب جمدی که، که هغه را جمدی شو او ستا تصدیق وکړو نو مونږ ستا پیغمبري منو، په تا باندې ایمان راوړو. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې زه الله رب العزت دې لپاره نیم را لېږلی چې زه به مړي جمدي کومه، زه به غرونه لرې کومه. ما ته الله پاک یو پیغام را کړی دی، یو کتاب را کړی دی، هغه پیغام ما تاسو ته ضرور رسو. زما په اختیار کې څه نشته، ټول اختیار د الله رب العزت دی. قریشو چې دا خبرې واورېدې
ټول خفه شو، غوسه شو، پاڅېدل او لاړل. او ابو طالب ته دمکی ورکړله چې دا خپل وراره دې سم کږي، نو موږ به داسې وکړو. د قریشو سرداران لاړل. ابو طالب صاحب نبی علیه السلام ته وفرمایل چې ای وراره، زه بوډا شوی ما کې د قریشو د مقابلې طاقت نشته دی، په ما باندې دومره بوج ما اچوه چې هغه بوج زه نشم اوچتولی. که مناسب درته ښکاري نو د خپل دین دعوت او د بوتانو مخالفت پرېږده. نبی علیه السلام تره ته وفرمایل چې ای تره، که زما په یو لاس کې نور او په بل لاس کې سپوږمۍ کېښودی شي، بیا هم زه خپل دعوت نه پرېږدم. نبی علیه السلام چې د ابو طالب دا خبرې واورېدې، نو زړه کې دا خیال راغی چې ګینې ابو طالب صاحب هم زما د حمایت نه لاس وویسته. ابو طالب صاحب د مکې مکرمې په سردارانو کې هغه سردار و چې ده ته الله رب العزت ډېر عزت او وجاهت ورکړی و. چا د ده د مخالفت قصد نشو کولی. د مکې مکرمې مشرکانو د نبی علیه السلام د قتل اراده لرله، خو چونکې د نبی علیه السلام په سر باندې د ابو طالب صاحب لاسو، د دې وجې نه د قتل طاقت یې نشو لرلی. ځکه چې د نبی اسلام تعلق د قریشو سره دی او قریشو ډېره مضبوطه قبیله ده. نو نبی علیه السلام د ابو طالب صاحب د خبرو نه دا ګمان پیدا شو چې ګینې دی هم زما نه لاس اخلي، نو ډېر زیات خفه شو او خپل تره ته یې وفرمایل چې زه به تر هغه وخته پورې خپل کار نه پرېږدم تر څو پورې چې د الله پاک دین غالب شوی نی او پوره شوی نی. که په دې کار کې زه مړ دې شم، خو زه به د الله د دین دعوت نه پرېږدم. په ابو طالب صاحب باندې د دې خبره ډېر اثر وشو. نبی علیه السلام لاړو، ابو طالب صاحب پسې سوال جواب وکړو، روی غوښته او ورته وفرمایل چې ته په خپل کار کې بالکل لګیا اوسېږه، تر څو پورې چې زما په بدن کې ساه وي زه به ستا حمایت کومه، تا زه خپلو دشمنانو ته چېرته هم نشم حواله کولی. په دې خبرو سره نبی علیه السلام ډېر خوشحاله شو او ډېره تسلي ورته میلاو شوله. کله چې د مکې مکرمې د مشرکانو او د سردارانو دا دواړه کوششونه ناکام شو، نو د مسلمانانو مخالفت په اجتماعي طور باندې شروع کو. ټولو متفقه طور د اسلام مخالفت تملا وتړله. نبی علیه السلام یې د خانه کعبې نه منع که، لاسونه به پسې وخل، کنځل به ورته کول. صحابه کرام ډېر زیات تنگ شو. نبی علیه السلام په صحابه کرامو باندې ډېر زیات خفه و. د کافرانو تکلیفونه خپل انتها ته ورسېدل. نبی علیه السلام صحابه کرامو ته اجازت ورکړه چې تاسو حبشو ته هجرت وکړئ. علامه ذوالقارنی رحمت الله علیه په شرح مواهب کې د امام زهري رحمت الله علیه په حواله نقل کړي دي، لما کثر المسلمون وظهر الاسلام، هر کله چې مسلمانان زیات شو او اسلام غالب کېدل شروع شو، نو دا خبره د قریشو د مکې نه برداشت نشوه. هغوی مسلمانانو ته نور زیات تکلیفونه ورکول شروع کړل چې د خپل دین نه ووړي. نبی علیه السلام نه د مسلمانانو دا تکلیفونه نه برداشت کېدل، نو صحابو ته امر وکړو تفرقوا فی الارض، تاسو په ځمکه کې خواره شئ، فإن الله سیجمعکم، عن قریب الله پاک به تاسو راجمع کړي. صحابو عرض وکړو الی این نذهبو، ای د الله رسوله مونږ چېرته لاړ شو د هجرت دپاره؟ نبی علیه السلام د حبشې ځمکې طرف ته اشاره وکړه چې دې طرف ته لاړ شي. نبی علیه السلام صحابه کرامو ته د حبشې د هجرت مشوره او حکم وفرمایه. په حبشو کې دغه وخت کې د اصحمه حکومت و چې د هغه لقب نجاشي و. نجاشي یو ډېر عادل حکمران و، انصاف پسند حکمران و. د ده په حکومت کې به په چا باندې زیاتې او ظلم نه کېده، هر سړی به په امن کې زندگی تیروله. نبی علیه السلام حبشو ته د هجرت مشوره په دې بنیاد ورکړه
چې مسلمانان به هلته محفوظ وي، پر امن به وي، د تکلیفونو او د مشقتونو نه بچ وي او په خپل دین باندې به ښه طریقې سره عمل کولی شي. مسلمانانو حبشو ته د هجرت کولو اراده وفرمایله. دا د نبوت 5 کالو او د رجب میاشت وه. په دې هجرت کې 11 سړو او 15 زنانو حصه اخیستې ده. د هغه 11 سړو نومونه محدثینو حضراتو دا ذکر کړي دي: عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، ابو حذیفه، مصعب بن عمیر، ابو سلمہ، عثمان بن مطعون، عامر بن ربیعه، سهیل بن بیضا او ابو صبره. او د 15 زنانو نمونه محدثینو دا ذکر کړی دي: حضرت رقیہ د نبی علیه السلام لور مبارک ده. د عثمان رضی الله تعالی عنه زوجه محترمه ده. سهله بنت سهیل ام سلمہ چې د نبی علیه السلام بیبي محترمه ده، مخکې په ابو سلمہ باندې واده وه چې هغه وفات شو، بیا د نبی علیه السلام نکاح ته راغلی ده. لیلا بنت ابي حثمه او ام کلثوم رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. دا 11 سړي او 15 زنانه ټول 14 کسان شو. دوی حبشو ته د هجرت کولو اراده وفرمایله او حبشو طرف ته روان شو. په دې کې بعضې په سورلۍ باندې سوارو او بعضې پیدلو. دوی د جدې بندرګاه ته ځان ورسو. اتفاقا هلته یو 2 کشتۍ چې تجارتي کشتۍ وي هغه حبشو ته روانې وي. دوی ورسره په 15 درهمو باندې خبره وکړله. په کشتۍ کې سوارو شو او حبشو ته روان شو. بل طرف ته د مکې مشرکانو ته پته ولګېده چې بعضې ضعیف مسلمانان هغوی حبشو طرف ته روان شوي دي، نو هغوی رامنډې کړې او د جدې بندرګاه ته ځان ورسو. خو چې کله دوی بندرګاه ته راورسېدل، مسلمانان په کشتۍ کې ناستو او حبشو ته روان شوي، الله پاک د دوی د پکړ نه محفوظ کړل. دی مسلمانانو په حبشو کې د رجب نواله تر شوال پورې وخت تیر که. د شوال په میاشت کې یو غلط خبر دی ته راورسېدو چې اهل مکه ټول مسلمان شوي دي او په مکه مکرمه کې ډېر د امن او د سکون زندگی شروع شوې ده. دی ډېر زیات خوشحاله شو او ډېر په خوشحالۍ سره مکې مکرمې ته را روان شو. خو چې کله مکې مکرمې ته نږدې راورسېدل، پته ورته ولګېده چې دا خبر چا غلط ورکړی دی. دی ډېر سخت پریشانه شو. بهرحال چونکې مکې مکرمې ته نږدې راغلی وو، نو پټ مکې مکرمې ته داخل شو او یو ځای کې پناه واخیسته. د مکې مشرکانو ته پته ولګېده چې د حبشو نه مسلمانان راغلي دي، نو څه طریقې سره هغه پیدا کړل او د مخکې نه زیات تکلیفونه ورکول ورته شروع کړل. مسلمانانو څه وخته پورې دا تکلیفونه او مشقتونه برداشت کړل، خو چې کله د دوی د اذیتونه او تکلیفونه د حد نه زیات شو، نو د بعضې محدثینو او مورخینو په نسبت باندې دا 6 هجري وه او بعضې وایي چې 9 هجري وه. نبی علیه السلام صحابه کرامو ته دوباره حبشو طرف ته د هجرت کولو حکم وفرمایه. صحابه کرام دوباره حبشو ته د هجرت کولو لپاره تیار شو. د حبشو په دې 2م هجرت کې 83 سړي او 18 زنانه هغوی شرکت کړی دی. 83 سړي شو او 18 زنانه شوي رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. او دوی مکې مکرمې د حبشو طرف ته د هجرت کولو لپاره لاړل. هلته چې ورسېدل، اصحمه عادل حکمرانو هغوی استقبال وکړو، هغوی ورته هرکلي ووی. دوی هلته په حبشو کې مقیم شو او د امن او د سکون زندگی تیرول شروع کړل. د اسلام احکامات به ښه په سهولت سره ادا کول. قریش ته پته ولګېده چې دغه مسلمانان خو ډېر د امن زندگی تیری. دا خبره د دوی نه برداشت نشوله، په خپله کې راجمع شو. مشوره وکړله او په مشورې سره د 2 کسانو انتخاب وکړو.
عمرو بن عاص او عبد الله بن ابي ربيعه. د دې دوه مشرکانو انتخاب وکړو، دوی ته خو قیمتي هدایا ورکړلې، تحفې ورکړلې او حبشو ته ولېږل. دا دوه کسان نجاشي سره د ملاویدو نه مخکې د نجاشي چې کوم مقربین دي، کوم وزرا دي، هغوی سره ملو شو، هغوی ته تحائف ورکړل، هدایا ورکړې، تحفې ورکړې، رشوتونه ورته ورکړل او ورته ویلې چې زمونږ د ښار نه بعضې نادانه او بعضې کمقله او بېوقوفه سړي هغې خپل دین پرېښودی دی او ستاسو ښار ته راغلی دي او دلته یې پناه اخیستې ده. هغوی خپل پلاني دین هم پرېښودی دی او ستاسو دین هم نه دی اختیار کړی. یو نوی دین اختیار کړی دی، د خپل کلی نه را تښتېدلی دي او ستاسو ځای کې پناه اخیستې ده. په دغه وخت کې د نجاشي او د حبشو مذهب هغه عیسایت و. هغوی د عیسایت پیروکارو. نو دې دوه کسانو دغه وزراو ته ویلې چې مونږه د خپل علاقې مشرانو او سردارانو را لېږلي وو چې تاسو دا هدایا او دا تحفې د باچا په خدمت کې پیش کې او ورته ووایئ چې زمونږ د رشته داران او زمونږ د کلي دا خلک دا مونږ سره را پرېږدی بغیر د خبرې اترې کولو نه. د دوی خبرې مه اورئ، همداسې را سره را پرېږدی. دې وزراو او دې مقربینو ته دغه هدایې واخیستلې. کله چې دوی د باچا په دربار کې پیش شو او خپله مدعا وړاندې کړله، نو دې وزراو او د مقربینو یې تایید وکړو. د دوی مطالبه دا وه چې دا زمونږ د خاندان خلک دي، زمونږ د کلي خلک دي، ناپوهه دي، نه پوهېږي، خپل اصل دین یې پرېښودی دی، نوي دین یې اختیار کړی دی. نو دوی سره خبرې اترې مه کوئ، همداسې یې مونږ سره پرېږدی، مونږ دا خپل علاقې ته بوځو. نجاشي چې دا خبره واورېده نو ډېر زیات غوسه شو چې دې سره د خبرو اترو کولو نه بغیر او د دې د خبرو اورېدو نه بغیر زه دې څنګه تاسو سره پرېږدم؟ دا نشي کېدی. دې زما په ملک کې پناه اخیستې ده، دلته د امن دپاره راغلی دي، بغیر د دوی د خبرو اورېدو نه زه دوی تا سره نشم پرېښودی. او دا خبره مشرکینو د مکو نه غوښتله، ځکه هغوی ته پته وه چې صحابه کرام د نجاشي په دربار کې پیش شي او هغوی خبره شروع کی، نو د هغوی خبره خو د توحید خبره ده، د هغوی خبره خو د قرآن خبره ده، د نبی علیه السلام احادیث دي، اخو چې څوک هم موري په هغه باندې اثر کوي. نو کو صحابه د نجاشي دربار ته رالل او د نبی علیه السلام هغه پیغام یې ورته بیان کو چې دې شي په نجاشي باندې اثر وکړي، نو زمونږ مقصد به نیمګړی پاتې شي. خو نجاشي داسې ونه کړله. په صحابه کرامو پسې سوال جواب وکړو چې راشي. صحابه کرامو ته پته ولګېده چې نجاشي مو غواړي. دې سخت پریشانه شو. دې خپلو کې وویلې چې مونږ مسلمانانو نجاشي عیسائی دی، زمونږ او د هغه په عقایدو کې خو ډېر فرق دی، مونږ به د نجاشي ته څه وایو؟ په مشورې سره دا خبره طی شوله چې مونږ به هغه څه وایو څه چې مونږ ته نبي علیه السلام ښودلی دي. د نبي علیه السلام د خبرو نه به ذره برابر زیاتې او کمې نه کوو. دوی رالل، د نجاشي د دربار قانون دا چې څوک به دربار ته داخلېدل نجاشي ته به سجده کوله. دوی دربار ته رالل، سجده یې ونه کړله، صرف په سلام باندې اکتفا وکړله، السلام علیکم یې وویلې. وزراو ته دا خبره ډېره زیاته ناخوښه شوله او ورته ویلې چې تاسو د باچا د دربار د هغه ادب او د احترام لحاظ ونه ساته، تاسو بادشاه ته سجده ولې ونه کړله؟ او بعضو روایاتو کې راځي چې باچا ورته په خپلو ویلې چې تاسو ما ته سجده ولې ونه کړله. مسلمانان چې کله راتلل نو حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ ورته ویلې چې زه به ستاسو طرف نه متکلم یم، زه به خبرې کوم، تاسو به چپ ولاړ یې. جعفر رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل چې مونږ د الله نه علاوه بل چاته سجده نه کوو. الله رب العزت مونږ ته یو رسول را لېږلی دی او هغه رسول مونږ ته عمده حکم کړی دی چې تاسو به سجده صرف او صرف الله ته کوئ، د الله رب العزت نه علاوه بل چاته سجده نه کوئ.
مونږ چې کله خپل پیغمبر سره ملاویږو هغه ته هم سجده نه کوو، هغه ته هم سلام کوو، خو په خپل مابین کې یو بل سره ملاویږو، یو بل ته سلام کوو. او زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا خبر هم راکړی دی چې جنتیان په خپلو کې یو بل سره ملاویږي نه هغوی به یو بل ته سلام کوي. او پاتې شوه سجده. نو د سجدې باره کې زمونږ د پیغمبر تعلیمات دا دي چې سجده به مونږ صرف او صرف الله ته کوو، د الله رب العزت نه علاوه به بل چا سر نه ښکته کوو. د نجاشي صحابو ته وویلې چې د عیسایت او د بت پرستۍ نه علاوه کم یو دین تاسو اختیار کړی دی، ځکه زموږ دین خو عیسایت دی او ستاسو د علاقې او د ملک او د محلي دین چې دی نه هغه خو بت پرستي ده. نو د دې بت پرستۍ او د دې عیسایت نه علاوه تاسو کم دین اختیار کړی دی. په دغه دوران کې حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ د نجاشي په وړاندې یو ډېر بهترین تقریر کړی دی چې د هغه تقریر په نجاشي باندې ډېر ښکلی اثر شوی دی. جعفر رضی الله تعالی عنہ نجاشي ته وویلې چې باچا صاحب مونږ ټول جاهلانو، بوتانو ته هم سجدې کولې، د مردارو غوښه مې خوړلې، مونږ ټول په بېحیایۍ کې مبتلا وو، د رشته دارۍ به مونږ لحاظ او خیال نه ساته، د خپلو خپلوانو سره قطع رحمي کوله، د ګاونډیانو سره بد سلوک کو، په مونږ کې به چې کم مضبوط و کم کس به قوي و نو هغه به له ځان نه کمزوري کس سره ظلم کو. په داسې قباحتونو کې او ګندګو کې مونږ مبتلا وو چې الله رب العزت په مونږ باندې فضل و کرم وکړو او مونږ ته یو پیغمبر راولېږه چې د هغه د نسب نه هم مونږ واقف وو، د هغه د صداقت او د امانت نه هم مونږ واقف وو. په مونږ ټولو کې دا خبره مشهوره ده چې هغه صادق او امین دی، هغه پاک دامنه دی، هغه د غریبانو مرسته کوي. داسې یو پیغمبر الله رب العزت مونږ طرف ته راولېږه. دې پیغمبر مونږه الله طرف ته راوبللو چې د یو الله عبادت کوئ او د الله نه علاوه د بل چا عبادت مه کوئ. کم بوتانو ته او کم کاڼو ته چې تاسو او ستاسو پلاران سجدې کوي نو دا پرېږدئ، صرف یو الله طرف ته راشئ. جعفر رضی الله تعالی عنہ د اسلام نور بعضی احکامات او د نبی علیه السلام تعلیمات د نجاشي وړاندې پیش کړل. او بیا ورته جعفر صاحب وفرمایل چې مونږ د نبی علیه السلام تصدیق وکړو. دا خبر هم ومنله، په نبی علیه السلام هم ایمان راوړو او د هغه کامل اتباع وکړله او د هغې په بنیاد باندې مونږه صرف د یو الله عبادت کوو، د هغه سره څوک شریک نه جوړو. چې کوم څیزونه الله پاک حلال کړي دي هغه خورو او چې کوم څیزونه حرام کړي دي د هغې نه ځان ساتو. صرف د دې خبرو په بنیاد باندې زمونږ د قوم او زمونږ د خاندان والا په مونږ باندې بې شماره تکلیفونه او مشقتونه راوستل. مونږ بل څه نه دي کړی، مونږ قتل نه دی کړی، مونږ غلا نه ده کړې، مونږ صرف د دغه نبی اتباع کړې ده، د یو الله عبادت هم شروع کړی دی. د دې په بنیاد باندې زمونږ د قوم په مونږ باندې د حد نه زیات ظلمونه شروع کړل، تکلیفونه یې راته راکول. مونږ د دوی د ظلمونو او د تکلیفونو نه ډېر زیات تنګ شو. مونږ په خپل دین باندې نشو چلیدی، مونږ د الله پاک عبادت نشو کولی. نو مونږ خپل وطن پرېښودو او په دې امید باندې ستا د ملک ته راشو چې ته به مونږ باندې ظلم نه کوې، ته مونږ سره د عدل او د انصاف معامله کوې. په نجاشي باندې د دې خبرو ډېر زیات اثر وشو. بیا نجاشي جعفر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل چې کم دین او کم کلام ستاسو پیغمبر راوړی دی د هغه نه څه حصه زما مخکې تلاوت کړئ. جعفر رضی الله تعالی عنہ د سورة مریم ابتدایي یو څو آیاتونه تلاوت کړل. د دغه تلاوت په باچا باندې او د هغه په وزراو باندې دومره اثر وشو چې د ټولو د سترګو نه اوښکې روانې شولې او باچا دومره وژړل چې ږیره یې په اوښکو باندې لمده شوله. حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ چې کله د تلاوت نه فارغ شو نو نجاشي ورته وفرمایل
چې دا کلام چې کوم تا زما مخکې تلاوت ک او هغه کلام چې کوم عیسی علیه السلام راوړی دی دا دواړه د یو نور نه راوتی دي. بعضو روایتو کې راځي نجاشی جعفر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې د دې پاک او خپل کلام نه صحیح نور هم زما مخکې تلاوت کا. جعفر رضی الله تعالی عنہ یو بل سورت تلاوت ک. نجاشی ورته وی ویلې چې بهشکه دا حق کلام دی، تم رښتینی او ستا پیغمبر هم رښتیا ویلي دي. د الله په ذات مې قسمی تاسو ټول په حق باندې دلته په امن او امان سره اوسېږئ، تاسو څوک دې نه اوښکې نشي. د قریشو وفد ته صفا انکار وکړو چې دا کسان زه تاسو ته نشم سپارلی. عمرو بن عاص او عبد الله بن ربيعه نامراده د نجاشی د دربار نه واپس رالل. د عمرو بن عاص عبد الله بن ربيعه ته ویلې چې سبب د باچا په دربار کې زه داسې یو خبره کوم چې په هغه خبره سره به دا صحابه ټول ما ته واپس کی. سبا چې کله دربار ولګېده نجاشی راغی. عمرو بن عاص د نجاشی دربار ته راغی او ورته ویلي چې زموږ د خاندان دا خلق د عیسی علیه السلام په حق کې سخت الفاظ استعمالي، سخت خبرې کوي. نجاشی عیسایو د عیسی علیه السلام د پیغمبري قائلو دا خبره په خونه لګیده. صحابو پسې سوال جواب وکړو. صحابو ته پته ولګیدا چې اوس به زمونه د عیسی علیه السلام باره کې تپوس کیږي. عیسی علیه السلام د الله رب العزت پیغمبر دی او د عیسی دی د عیسی علیه السلام د نبوت قائل دی. مونږ به د عیسی علیه السلام په حق کې څه وایو؟ صحابه کرام پریشان شو. خپلو کې مشوره وکړه او په مشورې سره په اتفاق سره دا خبره طی شوله چې مونږ به هغه وایو چې څه الله او رسول وایي. د الله او د رسول پیغام به ورته مخې ته ایږدو، د هغې نه به نه یو خبره کمه کړو نو به یې زیاته کړو. دې دربار ته رالل. نجاشي مسلمانانو ته وویلې چې تاسو د عیسی علیه السلام باره کې څه وایئ؟ حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل چې مونږ د عیسی علیه السلام باره کې هغه څه وایو چې زموږ پیغمبر وایي. او زموږ پیغمبر څه وایي؟ زموږ پیغمبر وایي عیسی علیه السلام د الله بنده دی، د الله رسول دی، د الله پاک روح دی او د الله پاک کلمه ده. نجاشي دا واورېدل، د ځمکې نه یو ډکې روچت که او وی فرمایل د الله په ذات مې قسمی مسلمانانو چې د عیسی علیه السلام باره کې څه ووایي، عیسی علیه السلام د هغې نه د دې ډکې په مقدار باندې هم زیات نه دی. بعضو روایتو کې راځي نجاشي مسلمانانو ته وی مرحبا بكم وبمن جئتم، تاسو ته هم مرحبا وي او په کم دین باندې چې تاسو راتګ کړی دی هغې ته هم مرحبا وي. اشهد ان رسول الله وان الذي بشر به عیسی، زه د الله پاک د رسول د رسالت گواهی ورکوم، د هغه رسول د رسالت گواهی ورکوم د کم رسول د رسالت چې عیسی علیه السلام زیر ورکړی دی. او بیا ورته ویلې که چېرې زه دلته د سلطنت او د باچایۍ په کارونو کې مشغول نه وی نو زه به د نبي علیه السلام خوا ته تللی وی او د نبی علیه السلام پیزار مبارک به مې ښکل کړی وی. دا خبره چې د دربار کسانو واورېده نو هغوی پرې ډېر زیات خفه شو، خو نجاشي ورته په قلار کښېنئ، څه ونه وایې چې کم حق دی حق ما ستاسو وړاندې پیش کړ. او مسلمانانو ته وویلې چې تر کومې پورې ستاسو خوښئ زما په دې ملک کې اوسېږئ، د خوراک څښاک او کپړو نه بېغمه اوسېږئ. او دغه کافرانو او مشرکانو ته وویلې چې تاسو خو ماته دا هدایا راوړي دي، که تاسو ماته د سرو زرو غر راکې هغه هم زه نه قبلوم. ټولو تحایف او هدایې ورته واپس کړلې او ورته وویل چې ماته د دې ضرورت نشته دی. دا کسان زه په یو صورت هم تاسو ته نه واپس کوم. قریش نامراد خپل علاقې ته واپس رالل
او مسلمانانو هلته د امن د امان د سهولت او د خوشحالۍ زندگی تیرول شروع کړل. په خپل دین باندې ښه په سهولت سره عمل کول شروع کړ. دوی هلته ښه د امن او د سکون زندگی تیروله. کله چې نبی علیه السلام مدینه منورې ته هجرت وکړو نو اکثر صحابه کرام هغه مدینه منورې ته رالل او ډیر زیات خوشاله شو. او په دغه صحابه کرامو کې بیا سلیری صحابه کرام داسې دي چې هغوی په جنگ بدر کې شرکت هم کړی دی. چې کوم باقی پاتې شو نو هغوی تر فتح خیبره پورې په حبشو کې موجود وو. چې کله نبی علیه السلام خیبر فتح که نو جعفر رضی الله تعالی عنہ ځان سره باقی ملګري کړل او د نبی علیه السلام خواته رالل. چې کله دی مدینه منورې ته رالل نبی علیه السلام ډیر زیات خوشاله شو. جعفر رضی الله تعالی عنہ ځان ته رانږدې که کلکه غاړه ورکړله او وی فرمایل ما ته پته نه لګي چې زه د خیبر په فتح باندې ډیر زیات خوشاله یم او که ستاسو په راتلو باندې ډیر زیات خوشاله یم. نجاشي چې دی را لېږل دې سره خپل یو قاصد هم را لېږلی و. نبی علیه السلام ته څه خبر هم را لېږلی و. هغه ځان له تفصیلي خبره ده. بعضو روایاتو کې راځي چې حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ نجاشي ته ویلې چې زما د دې کسانو نه سوالونه دي، تاسو د دوی نه د هغې د جوابونو طلب وکړئ. یو سوال زما دا دی، تاسو دې ته ووایئ چې آیا مونږه د چا غلامانو د خپلو اقاګانو نه راتښتېدلي وو؟ باچا ورته جواب ورکړي، هغې وی نه، د چا غلامان نه دي، دا ټول آزاد دي او د شریف خاندانونو سره تعلق دی. دویم سوال، مسلمانانو دویم سوال دا وکړو چې د دې نه تپوس وکړه چې آیا مونږه د چا قتل کړی دی، وینم توی کړی ده، د هغې د وجې نه راتښتېدلي وو؟ نجاشي ورته جواب ورکړي. نو دې مشرکانو ورته وویل چې نه، دې د چا قتل نه دی کړی. دریم سوال یې دا وکړو چې آیا مونږ د چا نه غلا کړې ده، ډاکه مچولې ده، د دې وجې نه راتښتېدلي وو؟ دې کافرانو وویل نه، د چا یو قیرات هم ځان سره نه دی راوړی. نو باچا ورته وویل چې تاسو بیا دوی پسې ولې راغلي یې او ولې دوی د زما نه غواړئ، د دوی طلب ولې کوئ؟ نو عمرو بن عاص ورته وویلې چې مونږ او دوی دواړه په یو دین باندې وو، زمونږ ټولو دین یو، مونږ په خپل زوړ دین باندې ولاړ پاتې وو او دوی خپل دین بدل که او یو نوی دین یې خپل که. نو مونږه دوی پسې ځکه راغلو چې دوی خپل دین پرېښودی دی، د پلار او د نیکه دین یې ترک کړی دی. نجاشي صحابو ته عرض وکړو او مخاطب شو چې تاسو خپل زوړ د پلار نیکه دین ولې پرېښودی دی، نوی دین هم ولې اختیار کړی دی؟ نو بیا حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ د دې تفصیلي جواب ورکړی دی چې د هغې په حضرت نجاشي باندې ډېر بهترین اثر شوی دی. دې نجاشي په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړی دی او چې کله دی وفات شو نو نبی علیه السلام په ده باندې غایبانه جنازه هم کړې ده. یا دا جنازه غایبانه وه نو بیا دا د حضرت اصحمه رحمت الله علیه خصوصیت دی. او بعض محدثین حضرات فرمایي چې نه، دی وفات شو نو الله رب العزت بطور معجزه او بطور کرامت د حضرت اصحمه جنازه بالکل د نبی علیه السلام وړاندې کېښوده او نبی علیه السلام په جنازه وکړله. نو الله پاک دې نجاشي له ډېر لوی مقام ورکړی دی. نبی علیه السلام سره اگر چې ملاقات نه دی شوی، د صحابیتوب هغه شرف ورته نه دی حاصل شوی، خو د دین ډېر لوی خدمت کړی دی. نبی علیه السلام په ده باندې غایبانه جنازه کړې ده او د ده د وجې نه مسلمانانو ته ډېر د امن او د سکون زندگی میلاو شوې ده. هم په دې ځای کې زمونږ د ننني پروګرام ټیم اختتام ته ورسېده. انشاءالله العزیز په راتلونکي پروګرام کې به د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ
د ایمان وروړلو هغه واقعه تفصیل سره ذکر کوو چې په هغې سره الله رب العزت اسلام ته ډېر قوت او ډېره غلبه ورکړله او مسلمانانو ته ډېر زیات سکون حاصل شو. زموږ د پروګرام ټیم دې ځای کې پای ته ورسېده. خپل ورور کفیل احمد حقانی ته ورکړه اجازت. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.